معاویه عرف ګلچاهد چې یو وخت کې به د ګلچاهد په نوم باندې یادېدلو، نن ناست په مسجد کې مایک لګېدلی، دنیا ورته ناسته ده او لګیا دی بیان کوي. یو وخت کې به ګډاګانې او د الله په نافرمانۍ کې و، نن د الله په لاره کې لګیا دی، خپل اوقات خپل مال چې دی د الله په لاره کې قربانۍ او وایي ډېر قیمتي نصیحتونه یې کړي، ډېرې قیمتي خبرې کړي دي. مخکې مې هم د دې په باره کې در سره کلیپونه شیر کړي او نن بیا در سره شریک کوم. او زموږ او ستاسو کار دا دی چې دغسې خلک راوچت کړو، د دې ته سپورټ ورکړو او د دې ملاتړ وکړو او د دې حوصلې چې دی دا بلندې کړو. واورئ بیان مکمل واورئ انشاءالله. که وقت و نو اخره کې بیا در سره یو څو خبرې کوم. که نه نو د معاویه دغه یو څو خبرې دا واورئ، دا زموږ او ستاسو لپاره کافي دي. دا بیان واورئ او چې څومره در سره کیدی شي مخکې شیر کوئ او دعا ورته کوئ چې الله معاویه به ته چې دی په دغه لاره باندې استقامت ور نصیب کړي او الله دې د خپل علم نه ورته علم ورکړي او الله دې توفیق ورکړي چې یو بهترین باعمل عالم دین ته جوړ شي. دا خبرې ډېر در سره نه کوم، دا کلیپ واورئ، ویې ګورئ او شیر یې کوئ. محمد معاویه دی په دې علاقو ته به موږ ګډېدو له به راتلو، شڼېدو له به راتلو او نن چې کوم دی موږ د الله د رسول خبرې له راغلي یو. دا ګپ نه دی، دا ټوکې نه دي، ټول به مرو. مرګ حق دی. بختور انسان هغه دی، کامیاب ترین انسان هغه دی چې څلور فوټه ځای لپاره تیاري وکړي. قبر چې کوم دی، قبر د تیارو کور دی، قبر ډېر تنګ دی، قبر د یوازو کور دی او انسان په دې دریو شیانو کې ډېر زیات یریږي. مهرباني وکړئ، تاسو ته خو زه دا نشم ویلی چې زما په شانتې جوړ شئ. زموږ څه قربانیان دي، قربانیان خو زموږ پیغمبرانو ورکړي دي چې خلکو به په ګټو باندې وویشتو، دومره به وویشتو چې هغې به بېهوشه شو، د هغې پڼۍ مبارکې به د وینو نه ډکې شوې. نو الحمدلله ما باندې الله پاک رحم وکړو، عمره مې وکړه. عمرې نه پس اجتماع ته لاړم. اجتماع له الله پاک 3 ورځې به قبول کړم، بیا 10 ورځې به قبول کړم، بیا 40 له قبول کړم، بیا 4 میاشتې له قبول کړم. دا د ستاسو مخامخ باندې ناست یم. هغه ورځ وه چې زه ووتم الله په لاره کې، هغه ورځ چې نن واپس رالم. اور حدیث شریف مفهوم دی که چېرې تاسو خلک د دین کار نه کوئ، دین خو د چا محتاج نه دی چې دین د چا محتاج دی. الله پاک زموږ په شان د خلکو نه هم د دین کار اخیستی شي. تاسو الله پاک زه په میدانونو کې ګډولی شم، ولې الله پاک ما تاسو دلته په منبر رسول نشي ودرولی. دا ستاسو مخامخ باندې زه یم. ټیک ده جي. الله پاک چې کوم دی که نه بدترین انسان نه هم د دین کار اخیستی شي. ګډېدونکي نه اخیستی شي، شرابي نه اخیستی شي، ډاکو نه اخیستی شي، هر چا نه اخیستی شي. تاسو شکر وباسئ، الله پاک تاسو له سترګې درکړي، الله پاک ته له غوږونه درکړي، الله پاک ته له لاس خپې درکړي دي، الله پاک ته له روغ صحت راکړی دی، الله پاک تاسو له توفیق درکړی، راغلي په جومات کې ناست یې، شکر وباسئ. الله پاک ته له مالونه درکړي، الله پاک ته له بچي درکړي دي. بهتره دا ده چې دا روغ صحت او دا خپل مالونه حالونه چې کوم دی دا د الله په لاره کې د څه ټایم دپاره وقف کوي. د مرګ او ژوند پته نه لګي، د بیمارۍ هم څه پته نه لګي. الله پاک صحت درکولی شي، الله پاک بیماري هم درکولی شي، الله پاک ژوند درکولی شي، الله پاک مرګ هم درکولی شي. د مرګ چاته دا نه وي چې زه در روان یم، بیماري چاته دا نه وي چې زه در روان یم، که ته د جومات نه بهر ووتی او ګاډي ووهلی نو که مړه کېږئ هم نه، خو چې لاس او خپې کټ شي او دا ټول مال هر در باندې ولګي او بیا د الله په لاره کې اوس دی خلک څه وایي یاره د ټکۍ درک ورسره نه لګي، اوس دا د الله په لاره کې اوس دی، نو بیا به هغه عزت نه وي چې سره دا پیسې سره هم دي، دا مال حال سره هم دی او دا صحت سره هم دی، د الله په لاره کې اوس دی نه چې د یو بل مسلمان به ستاسو د دې قربانۍ په وجه ورپسې د لار راشي، نو صدقه جاریه ده. مهرباني وکړئ چې د مرګ او ژوند بلکل څه پته نه لګي او الله پاک صحتونه درکړي دي. الله پاک تاسو ته پته شته چې الله پاک موږ ته دا سترګې راکړي دي، په یوه سترګه کې الله پاک موږ ته 13 کروڑ کیمرې اچولي دي، په یوه سترګه کې، په بله سترګه کې 13 کروڑ کیمرې. الله پاک موږ ته په دې غوږونو کې قسمه قسم سپیکرې اچولي دي، الله پاک موږ ته په دې ژبه کې څومره ذایقې اچولي دي، الله پاک موږ ته په دې خپلو کې چې کوم دی موږ په دې پتلو کې الله پاک موږ ته محتاج نه دی. دا چې کوم دی دا الله پاک موږ له د عبادت دپاره راکړي، موږ له د ګډېدو شڼېدو دپاره نه دي راکړي. دا خپې موږ له الله پاک راکړي چې موږ په جومات ته لاړ شو الله پاک عبادت وکړو، دا موږ له الله پاک د ګډېدو دپاره نه دي راکړي. دا غوږونه الله پاک موږ له د ګانو بجانو دپاره نه دي راکړي.
دا الله پاک موږ له د خپل تلاوت دپاره راکړي چې موږ پرې ښې خبرې واورو. دا جواب موږ له الله پاک دې لپاره نه دی راکړی چې موږ د خپل مور پلار نافرمانیانې وکړو، د علماو نافرمانیانې وکړو، د الله پاک نافرمانیانې وکړو. دا الله پاک موږ له د خپل ذکر اذکار دپاره راکړي دي. نو کله به سمیږو؟ د قیامت په ورځ به سمیږو که نه اوس به سمیږو؟ اوس به سمیږو انشاءالله. ارادې وکئ، اراده باندې نیکي ده. د قیامت په ورځ باندې څوک هم پکار خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکئ، داخله وکئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ. انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دینی زده کړې درکول کیږي.